علماء پسې بد ردی مه وایه. دا یاد ساتئ کو علماء در پسې لپې اوچتې کړې د دې جواب بیا څوک هم نشي کولی. ګورئ ښه ملا جیون پیژنئ؟ ملا جیون دا یو عالم دی. دی راغې خطبې ته کېناست، د وخت بادشاه راغی، هغه یې مخې ته کېناستو، ملا جیون په منبر کېناست. یو کس پاسېده، ملا جیون ته وایي چې یو سړي د ریخمو استعمالولو ته جایز وي، استعمالی د دې شرعي حیثیت څه دی؟ اوس بادشاه راغلی دی، د وخت خلیفه حکمران راغلی دی او د ریخمو جامې اغوستې دی راغلی دی، او ملا جیون په منبر ناست دی او کس ترې نه تپوس وایي د ریخمو استعمال څنګه دی؟ د وخت حکمران ناست دی. ښه عالم چې د چا په ګدۍ ناست دی، د وخت حکمران دی ناست خو دی به دیني مسله بیانوي. انشاءالله علما به ډېر مضبوط ووینئ په دې بابت کې. ښه اوس د وخت حکمران ناست دی او دلته د مسلې تپوس شو. ملا جیون ډایرک د منبر نه راکوش، ملا جیون ډایرک د منبر نه راکوش. چې راغی کور ته راغی، بیبي ته وایي دا د پلانکي کا سمانت دی، دا د پلانی دی، دا د فلانی دی، دا به حواله کې، دا به حواله کې. بیبي ورته وویلې بس ما نه د یوې مسلې تپوس شوی دی او زه چې د هغې جواب ورکوم نو زما به پانسي، بیا بس زه به پانسي کېږم، نو ځکه مې درته دا امانتونه وښودل، دا خلقو ته حواله که او زه لاړم شاید چې زه بیا رانشم. د علماو داسې ژوند دی چې راغی او په منبر کېناست نو بیا سړي د مسلې تپوس وی د ریخمو استعمال څنګه دی؟ ملا جیون په منبر ناست دی او حکمران ناست. ملا جیون ورته وایي ملا جیون وی د ریخمو استعمال د نارینه د پاره دا ناجایز دی، دا به نه استعمالي. او څوک چې استعمالي او جایز ورته وایي نو دی د اسلام د دایرې نه خارج دی، چې عقیده دی چې دا جایز. بس اله ګوله جوړه شوې د وخت د حکمران خلاف فتوا ورکړله ملا جیون، اله ګوله جوړه شول چې منځ شو، خلق رسخت شو. حکمران د ملا جیون د گرفتاری حکم کوي، دی گرفتار کوي او بیا به یې پانسي کوو. ته زما خلاف فتوا ورکړې ده. د هغې خلیف د حکمران زوی به د ملا جیون نه سبق شاګرد دی ارا منډې کړې راغی استاذ ته ویو زما استاذ زما پلار حکمران دی، ستا خلاف فتوا جاری کړل، حکم جاری کو، اوس به دې گرفتاری کیږي او بیا به دې پانسي کیږي. ملا جیون ورته ما گرفتاری ما پانسي کوي ویاو ورشئ زماغه اسلحه راوړئ. خلک حیران شو چې څه به راوړي، یوی لوټه راوړله یوی مسله راوړله. چې اودسې وکړو ملا جیون په مسله ودرېد، منځ یې وکړو، لپې اوچتې کړې، زوی د دې ځای نه منډې کړې، په پلار پسې لاړ. پلار ته وایي پلاره تا خو د ملا جیون د گرفتاری حکم ورکړی دی، خو ملا جیون په مسله کېناست اوی کو ملا جیون لپې اوچتې کړې، نه به د بادشاهي او نه به ته یې. ګورې دا یاد سه، ما ملا جیون ډېر د نږدې نه لیدلی دی. ښه علما ډېر د نږدې نه ولیدل چې دا علما کم خلق دی. ښه دا کم خلق دی او دا څه کوي، دا څه کوي او ستا د بچو نه څه جوړوي، دا ستا د بچو نه څه جوړوي. هغه بادشاہ एकदम راغی ملا جیون ته وی حضرت ما معاف که، بس ما نه غلطی شوی ده، ما معاف که، زما خلاف چرته مقدمه ده الله په دربار کې درج نه کی. دا علما مچېړی که دی علماو مقدمه درج کړله، یقین وکئ چې په مخ د ځمکه علما چې دي دا اهل الله دي، دا اهل الله دي، دا اهل الله دي. را مچېړی